السلام علیکم. تاسو ګورئ شاه الکتریکل اکیډمي. نننی ټاپک زموږ په دې باندې دی چې یاره په کور کې کومې ساکټې دي دا ولې خرابې. اولنی خو ساکټ څه ته وایي که دا څوک نه پیژني نو په ساکټ سویچ پلګ په دې کې فرق څه دی. موږ عام طور په کور کې ساکټ سویچ پلګ دا ټول یو سیس ته وایو. نو په دې باندې الریډي موږ ویډیو جوړه کړې ده چې هغه په یوټیوب زموږ کوم چینل دی شاه الکتریکل اکیډمي، هلته لاړ شئ هغه وګورئ چې په دې اول پوه شئ چې ساکټ څه ته وایي، سویچ څه ته وایي، پلګ څه ته وایي، بټن څه ته وایي، او مختلف چې مونږ کوم په روټین کې کوم څیزونه استعمالو د الکتریکل دا نومونه څه ته وایي او دا څه څیزونه دي. مونږ اکثر د یو نوم بل څیز ته وایو او د بل هغه بل ته وایو. نو اول خو په دغې ځان پوه کړئ. بیا راځو چې دا ساکټ یې زیاتره که تاسو په کورونو کې وګورئ نو هر لسمه شلمه میاشت پس مونږ نوی ساکټ لګولی هغه خراب شي. صحیح ده؟ یا پکې مونږ استري استعمالو یا د هغې نه علاوه د اوبو راډ پکې استعمالو، نور څیزونه پکې استعمالو، د هغې سره زر تر زره زموږ ساکټ څه شي خراب شي، خولې کولاو شي یا یې تور شي یا سپارک کوي نو ډېر بد هم ښکاري او زر بیا خراب شي نو د اکثر د استعمال قابل نه وي. نو نن ځان په دې پوهه کوو چې آیا دا ولې خرابېږي او مونږ به د دې سره څه داسې طریقه وکړو چې دا بیا نه خرابېږي او زموږ ساکټ یې ټیک وي. نو چې زموږ چینل کومو ملګرو نه دی سبسکرایب کړی هغه خپل ملګرو سره دا چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ چې زموږ نورې هم داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته میلاویږي. راځو خپل ټاپک طرف ته. نن موږ خبره کوو چې ساکټ ولې خرابېږي. د ټول نه اولنۍ خبره، ساکټ زموږ سره میکزیمم 5 امپیر برداشت کولی شي. دا ما د میکزیمم خبره وکړه، زیاده سے زیاده ٹھیک ده. ګوره 5 امپیر څه شی دی؟ ٹھیک شو. امپیر چې کوم دی دا د کرنټ اکایي ده، یونټ دی. ٹھیک شو. په دې کې موږ د دې ناپ کوو چې یاره دا موږ سره د امپیر چې کوم ناپ تول کوو لکه څنګه چې چینی موږ په کیلو کې اخلو، کپړه موږ په میټر کې اخلو یا اوبه پټرول دا موږ په لیټر کې اخلو. دغه شان کرنټ چې کوم دی دا موږ په څه کې اخلو؟ په امپیر کې اخلو. اوس ګورئ دا امپیر چې کوم دی دا چې 5 امپیر دپاره یو ساکټ ډیزاین شوی ټیک شو. ته پې کله د هغې نه سیوا کرنټ د هغه نه اخلي نو هغه به څه کېږي؟ اولنی هغه به ګرمېږي. ټیک شو. هغه به سپارک هم کوي، ټیک ده، او هغه به سوځي هم، مطلب ډیمیج کېږي به، ټیک ده، خرابېږي. اوس مونږ وایو که د دې څیزونو نه مونږ خپل ساکټ بچ کوو نو د ټول نه اوله خبره خو دا ده چې تاسو ته ما ووایي دا 5 امپیر چې دی نو دا زیاده سے زیاده نو که ستاسو سره 5 امپیر لوډ هم وي نو پکار دا ده چې د هغې دپاره ته ساکټ استعمال نه کړي. ټیک ده. ولې؟ اوس چې کله ته د 5 امپیر دپاره ساکټ نو دا خو زیاده سے زیاده ده، نو کله چې زیاده سے زیاده سیس ته په یو سیس باندې ور واچې نو هغه به د څه ټایمه پورې برداشت کړي، خو د هغې نه پس په تا ته بیا دا مسایل مخې ته راځي د هغې سره به ستا ساکټ خرابېږي. ټیک ده. دویمه مسله دا ده چې د ساکټ ته کوم کیبل لګېدلی وي، کوم تار ورته راغلی وي، هغه تار چې دی هغه سي کمزوری. ټیک شو. دا زموږ سره یو ساکټ لګېدلی، د دې په بیک باندې چې کوم تار دی ته میلاوي فیز او نیوټرل. دې چې دا کوم تارونه میلاوي نو دا صحیح کمزوري. مثال کې دا کیبل چې دی دا 1 امپیر یا 2 امپیر برداشت کولی شي. موږ ته په اوټ باندې 4 یا 5 امپیر اخلو نو هغه څه کېږي؟ دا تار ګرمېږي، تار د ځان سره ساکټ ګرموي، د هغې د وجې نه مخې ته ساکټ چې دی هغه ګرم شي، چې ګرم شي دا پګلاو شي، د پګلاوېدو د وجې نه هغه کاربن هم جوړ کړي، تور شي، او بیا چې کله هغه څومره کاربن جوړوي، صحیح ده، نو هغو نه کرنټ نور هم کمزوری کېږي چې د هغې د وجې نه زموږ ساکټ یې څه شي؟ خرابې شي. نو د دې اوس ښه طریقه څنګه ده چې یاره مونږ څه وکړو دا مسایل مونږ ته نه راځي. نو د ټول نه اوله خو دا خبره ده
چې تاسو د 5 امپیر نه چې کم لوډونه دي هغه په دې باندې استعمالوئ. ټیک ده، د 5 امپیر نه څونه چې کم لوډ. ټیک ده. دویمه خبره چې کله موږ سره په بیک سایډ باندې د هغې کوم کیبل کنیکټ دی چې هغه کوالټي هم ښیي، او د هغې نه علاوه د هغې سایز هم ټیک وي. ټیک شو، د کیبل سایز چې دی هغه هم ټیک وي. هغه تاسو ته الریډي په دې چارټ کې ښکاري چې یاره د څونه امپیر دپاره څومره کیبل سایز چې دی هغه صحیح دی. چې څونه ستاسو سره امپیر سیوا کېږي د هغې مطابق به ستاسو سره سایز هم سیوا کېږي. بل د دې کوالټۍ خبره چې ما کومه وکړه، نو د ساکټ چې کوم دی د هغې چې کومه کوالټي ده په هغې کې چې کوم کنیکټر لګېدلی دی د کوم سره چې ستا پلګ څه کېږي کنیکټ کېږي، نو چې د هغې کوالټي صحیح بهتر وي. مطلب دا چې هغه لوکل چیز نه وي، سټینډرډ کمپني وي. بل د دې په بیک سایډ باندې بیا تا ته امپیر منشن کړی چې دا ساکټ ته د څونه امپیر دپاره برداشت کولی شي. نو سمپل خبره دا ده چې ستا ساکټ څومره امپیر دپاره ډیزاین شوی دی د هغې نه سیوا څیز به په هغې باندې نه کنیکټ کړې. موږ څه وکړو، موږ ته دا پته چې یاره بس دې ته خو بجلي راغلې ده، موږ پکې راډ هم لګو، د اوبو راډ، د هغې نه علاوه استري پې هم کوو. حالانکې د هغې دپاره خپل پاور پلګونه راځي چې هغه د زیات امپیر والا څیزونو دپاره استعمالیږي. په هغې کې واشنګ ماشین شو، د اوبو هیټر شو، د هغې نه علاوه استري شوه. انشاءالله پاور پلګ په باره کې به په راروانه ویډیو کې د هغې کنیکشن هم زده کوو، هغې ته څومره کیبل پکار دی، هغه هم څومره امپیر برداشت کولی شي هغه هم. خو نن موږ ته چونکې د ساکټ خبره کوو، د ساکټ چې کوم دی دا د لو لوډ دپاره څه استعمالیږي چې په هغې کې د موبایل چارجر یا د بیټري پې ته چارج کې، یا د هغې نه علاوه که ستا سره د 5 امپیر دپاره اني لوډ وي خو چې د هغې نه کم وي هغه پې ته استعمالولی شي. خو ریګولرلی چې 5 امپیر هم وي نو چې دا پې ته زیات ټایم دپاره چلی، نو تا ته ما ووي چې دا زیاده سې زیاده امپیر دی د هغې دپاره. او بل په هغې ساکټ پې تا ته 5 امپیر لیکلی وي خو هغه بیا هم کوالټي دومره بهتر نه وي چې هغه تاله 5 امپیر اوټ درکړي. که ته پې ریګولرلی هغه لوډ چلی نو بیا به ساکټ څه کېږي خرابېږي به. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره چې ستا سره کم د 5 امپیر نه کم لوډ دی هغه ته په ساکټ چلوه، او چې کله د 5 امپیر نه لوډ ستا سره سیوا کېږي نو د هغې دپاره به ته بیا څه کې پاور پلګ به لګې، ساکټ به نه استعمالوې. نو هله به ستا دا ساکټ یې صحیح ټیک به وي، د لو لوډ دپاره به ستا سره په کار راځي. خو که چېرې ته دا دغه نه کې احتیاط نه کې او د هر یو لوډ دپاره دا ساکټ استعمالې، بیا به څه کېږي هغه ګرمېږي. نو د هغې دپاره اول ښه کوالټي او بیا د کیبل سایز دا سلیکټ کوه، او د هغې نه پس چې هغه د کم امپیر دپاره ډیزاین شوی دی د هغې نه زیات لوډ پې مه چلوه. انشاءالله ستا چې څومره ساکټې دي په کور کې هغه به تورېږي هم نه، سپارک به هم نه کوي، خرابېږي به هم نه. ټیک ده. را روان کلاس په انشاءالله به پاور پلګ اخلو. چېرې د ساکټ په ځای باندې بیا زه څه استعمال کړم، نو د های پاور دپاره به پاور پلګ د هغې پراپر طریقه په هغې به انشاءالله په را روان کلاس کې خبرې کوو. د هغې پورې ما له اجازت راکړئ. السلام علیکم.